अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मसील लहु वला मिस्ल लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व हबीब रब्बिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा आला व तबारक फी मौज़िइन आखर या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अम्मा बाद हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिमीन चिज़ारी दल बद क़ुरआन हग़ कसान सुशूह पख़ुदे व रसूल चूमइन हग़नी कान सुशूह दरान दरान ची पजरगू किखकारी दल गुलुना हग़ दौरानी समउन की मशरान सुशू चिद चढ़े लांदी प्लार तवेल परवा मकवा चिद चढ़ी लांदी प्लार तवेल परवा मकवा द इस्माइल पशान मनुन की द फरमान सुशू इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिका व अदद मा तुहिब्बु व तर्दा। वाजिबुल क़द्र हज़रात, उलमाए किराम,
او زما ډیرو معززو ملمنو، ستاسې د دې انتهایی خلوص او دا مینا چې ما فقیر سره تاسو ظاهره کړه، بعضې ملګري مونږه داسې ځان باندې خپله ملامته کی چې ربا زه خو هیڅ نه یم، دا چې کم مرګري دلته راځي الله د دوی د برکته ما فقیر او ګناهګار کې هغه صفات پیدا کی چې کم د دوی په ذهن کې دي. سار وختي زلالم یو دوا تا چې واپس رالم د دیر نه زمونږه دوستان را رسیدلی وي، مونږ سار 4 بجې را روان شوو. اوس یو ملګری را سره ملاو شو، د چارسدی پرون د خپل والد محترم رحمه الله جنازه کړې ده. د چارسدی نن دلته راغی چې ما والد صاحب ته دعا وکړه، د چا چې پلار مړی مورې مړی، بهر حال کوهاټ نه مرګرو رابطه کړې وه. مولوي صاحب موږ درځو، بنو ناس مرګري غالبا را رسیدلی وي یا به را رواني. نورونو امتحان دی او خدای پاک دې ما ناچیز او ګناهګار تا په دې امتحان کې ښې نمبر را نصیب کړي. حال د امتحان دی او دانګلی مو دی ورته الله رب العالمین مو تکبر غرور نه او د هغې خبرو نه مو د الله نجات نصیب کی چې الله پې ناراضه کیږي. هغه خبرې دی الله را نصیب کی چې د الله جل جلاله رضا ور باندې حاصل شي. نو څومره ملمانه چې راغلي او را روان دي، الله جل جلاله دی ټولو ته پر اتلو د دې باندې د دواړو جهانو خوشحالۍ نصیبه وګرځي. دا کومه کپړه چې په منبر باندې پرته ده، دا زمونږ یو مؤمن خور د افغانستان نه هدیه کړې ده چې دا په منبر باندې واچوي. الله جل جلاله دی د هغه میندو محب باندې نه زما یو غریب ورور چې د هغې کپړو ته ما ولیدل او د هغې جامو ته ما ولیدل، نو ما ویل چې خدایا هغه جب ته لاس کوي او د کور د بیبي د خپل ټبر دو والی چې یو د خپل جماعت ته وقف کړی و، یو زمونږ جماعت ته راوړه. الله دې قبول او منظوره کړي. موږ هلته بیان کړی محب بانډه کې. نورونو داسې زنانو ته به قیامت کې موږ څنګه ودرېږو مخې ته، خدا اس نه دی او دا د الله فضل دی او خدای پاک دی دې ټولو میندو خویندو ته د دواړو جهانو د عزتونو او د خوشحالۍ فیصلې وفرمایي. الحمدلله اوس هم په دې ځمکه باندې که داسې خلق نه وی، دا دنیا به ورانه وی. خو که موږ ګناهګار پکې شپې تېرو، نو ډېر نیکان مؤمنان هم پکې لګې دي او هغوی د الله د محبوب په مینه کې نه د مال پروا ساتي او نه د ځان پروا ساتي. الله جل جلاله دی تاسو مونږ ټولو ته د دواړو جهانو خوشحالۍ نصیبه وګرځئ. عزیزانو، ما مخکې جمعه باندې ستاسو د وړاندې د امام الانبیا د څو عشاقو او د څو مخالفینو بیان وکړو، تقریبا ستاسې ذهن ته به غورځېدلی. عبدالله بن خطل د هغې دوه وینځې وې، یوې وینځې ایمان راوړو کې دوه قوله دي چې ایمان راوړی او یو قول دا دی چې نه دم ایمان نه دی راوړی. بهرحال دا دواړه وینځې د عبدالله بن خطل وې. یوه رفاتا په نامه باندې
دیتا خبر راغی چې مکه مکرمه فتح شوه. ما تاسو ته ویلو 15 کسانو چې د هغوی وینه تویول حلال ګرځېدلي وو. که په مکه کې میلاو شي اومې مړه کوي، که د بیت الله شریف په دیوال کې ځان ته دیوال والی او په لاس مرالو به یې مړه کوي. وینه تاسې ته حلاله ده. او څه کسانو چې عمدې کسانو کې الله د ایمان عزت او تاج ور په سر کو. نو دا یوه ښځه وه عبدالله بن خطل چې کله خبر شو چې د مکې مکرمې په غرونو باندې اسلامی فوجونو خیمې ولګولې، تنبانې ولګول، جنډې ولګولې، هر طرف نه د اسلام د زنده‌باد چغې او نارې را روانې دي. نو عبدالله بن خطل زر د مکې مکرمې غلاف ته ځان ورسولو. دوه وینځې وي، یو ورته وي کم خوازې وی زه خو ځم او د نجات ځای یو ځان ته دې وخت کې د بیت الله غلاف ګورم، هغې کې ځان غاړم. صحابه کرام راغلل او ما تاسو ته په هغې جمعه باندې خبره کړې وه. قتل کو نبی علیہ السلام ویل چا چې دا قتل کو د هغوی نه زه او زما رب راضي دی، بیت الله کی سر ته نه جدا کو. عبدالله بن خطل زمونږ یو علماو کې لوی یو شخصیت تیر شو، مولانا محمد امیر بجلیګر صاحب نور الله مرقده. هغه به ویل دا بعضې دله په جومات کې بد لګېږي. عجیبه خبره وه. بعضې سړی ازلي بدبخت دی په حرم کې چې نبی علیہ السلام وینه توی نو دا به د سړي بچی نه و که نه، دا به انتهایی خطرناک خراب انسانو. ورنه نبی علیہ السلام رحمتا للعالمین دی. د نبی علیہ السلام لور د ابو العاص تبر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا مبارکہ چې کله مدینه منورې ته هجرت کولو، په دې 15 کسانو کې یو حبار بن الاسود هم دی. الا نشوچ السبابا بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا د امام الانبیاء لور مبارک ہجرت کئی د مکی مکرمین اب مدینی منوری تزی. شپږ کسان بدماشان حبار بن اسود پیدا کړل. شپږو کسانو ته حبار وی سبا ته لوی ښکار دی. اے خلقا مکی مکرمین د مدینی منوری په طرف باندې یو قافله روانیږي. په هغه قافله کې بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زینب رضی الله تعالی عنها. راځي چې مخ ورته ونیسو. عزیزانو حبار په یو کاڼي باندې ناست دی، یو ګټه باندې ناست دی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لور اخرى روانه ده. حبار ورته آواز کی اوخه ادروا. چا چې د اوخي پړی نیولې ورته وی دا الله نه ویریږه، دې باندې لور د جناب رسول الله سوره ده، خدای نه ویریږه. شپږو کسانو ته اشاره وکړه گزارونه ور باندې وکړي. زینب رضی الله تعالی عنها ولګېدله. اوخینا لاندې ځمکې ته راغلله. د زینب رضی الله تعالی عنها امانت په خېټه مبارکه باندې ضایع شولو. بی بی زینب ډیره ودردېدله، لیکن رحمتا للعالمین نبی ته ګوره. د زینب رضی الله تعالی عنها د سترګو نه اوښکې لاړ. والله
کدغه وخت کې زینب درخواست کړي چې اے د زمین او اسمان ربا زد رسول الله لوري ما زد خدیجه الکبرى لوري ما یا الله ز چې چا د اوخنه غرزولې ما یا الله زمکه ورته وشلوا زمکه بنوي شلیدلې نه به شلیدلې به لیکن لور د محبوب مم چا چې د چا په غېږ کې لوبې کړي هغه ته الله دومره سینه ورکړي یو زمونږ دومره زړه دی او دومره بس خو که څوک هم د طبیعت نه خراب شو نو بس کافر فوراً کافر کو که غج جنتی که نه خو مونږ ور ډزوالو بس ولې زما خلاف دی ستا د خلاف یې که نه الله نه وغواړه چې خدای دا کامل مؤمن جوړ کا الله جل جلاله دی نن زمونږ دین هم داسې دی الله دې رحم وکړي تاسې ګورئ اوس مولا چې د مولا صاحب سره ورانه شي څه وایي دا د قرآن آیتونه راړي او په هغې ورچسپان کوي هغې په دې ورچسپان کوي چا چې د چا طبیعت یو څیز نه مني هغې په هغې ورچسپان کوي لکه دین موږ د خپلو خواهشاتو تابع کړی که موږ ته قرآن څه وایي دی موږ چې څه وایو زموږ خواهشات څه وایي نو الله دې رحم وکړي زموږ طبیعت ډېر خراب شو او دا د فتنو دور دی زه دا خبره بار بار هر ځای کوم رونو چې ګوره مخکینو خلقو پورې خنداګانې مه کوئ هغه کامل خلقو هغه ډېر پاک خلقو هغوی ایمان نه دی خرڅ کړی او موږ ایمان خرڅو د هغوی یو زبانو حبار بن اسود چا ورته ویل دا د څه چل وکړو وایي څه چل مې وکړو د پیغمبر علیه السلام لور وه هغه ویل و چې څوک مدینې ته ځي به دا کار ورسره کوو رحمتا للعالمین ته مې فتح مکی په ورځ باندې اعلان وشو حضور پاکو فرمایل 15 کسانو ماشومان هم درکړی او چې کوم ځای ګیروئ تاسو ته اجازت دی څو ورځې بعد نبی علیه السلام جعرانې نه عمره کوله الله دې موږ او تاسو ټول بوزي عمره چې کوئ جعرانې نه به عمره کوئ انشاء الله نمونه بعضې اجیان مسجد عایشې نه کوي مسجد عایشې نه عمره مه کوئ شیخ العرب والعجم استاذنا و استاذ العلماء مولانا محمد حسن جان المدنی نور الله مرقده هغه مبارک به فرمایل وایي چې بهتره عمره هغه د جعرانې ده د عایشې رضی الله تعالی عنها مسجد چې مسجد تنعیم ورته وایي د هغې نه عمره مه کوئ عمره د جعرانې نه وکئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کوم ځای نه عمره وکړه جواب راکئ جعرانه څه نامه یې ده جعرانه ویلې چې بیا درته یادي ټیکسۍ والا ته به وایي مونږ جعرانې ته بوځه حرم نه چې دروازې نه خپل بلډینګ نه راښکته شئ ټیکسي والا ته به ورته وشي چې ما جعرانې ته بوځه جعرانه یې نامه ده سردار کونین ته نه عمره وتړله او راغی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مبارک عمره وکړه چې عمره وکړه مسله دا ده چې معتمر د عمرې نه فارغ شي طواف نه فارغ شي نو زمزم اوبه به وڅښي حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ته صحابي اوبه راوړلې بتکې د زمزم مبارک نه ډک کړی دی او حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک مخې ته پیش کړی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں زمزم ابوس کلی دعا اکڑلا اگد دعا وا دی دوران کی یو کسرا گئی مخی پٹ کڑے دے سرگن اخ کی روانی دی ناگہان دی امام الانبیاء جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخی مبارکی تا ادرے دلو حضور پاک علیہ السلام مبارک توئی اے دا اللہ حبیبا
د رب العالمین د رحمت او د بخنه او د توبې دروازه کولو دا او ک بندا دا محبوب مبارک میں او فرمائل د رب العالمین توبې دروازه زما د امت لپاره د مرګ پوری کولو کړی دا موقع دا ګوره خام موقع زې نشي ګوره اے سائلا اے سوال کون کیا زما د امت دروازه د توبې الله رب العالمین د مرګ د وخت پوری بندینا مبارک ورته دی خو بیا او قتل تسوکی ورته وی اے د الله حبیبا کله چې د رب العالمین دروازه د توبې کولو دا نو د رحمت للعالمین د عفو دروازه بند د کولو دا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی دروازه زمام کولو دا ورته اجل کو حبار بن اسود راشی زانی ورته خود سوګ راشی حبار بن اسود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک میں دا صادر دا سونیولو ناگہانے و انصاری صحابی را روان دے حباری اپی جندلو تورئی دنجی کنرا اویستلا چکلی را منڈا وحلا دا حبار نے سر غرزولو نبی علیہ السلام ورتوی پام کو گزار ور باندے اونکی حبار تی غاڑا ورکڑنا ورتوی اے حبارا اے دا اسود زویا یاد ساتا تاخو زما یولور زخمی کڑیوا کہ زما ټول بچی تا زخمین کڑیوی پا مادم گزارو نہ کڑیوی او کلمات د ایمان پا دروازہ باندے رات للی نو ما بدر تبیان درغیگا کلا وولا حبار بن اسود ورتغیگا ورکڑلا چگو چگو سرائی اجڑل ویول اے اللہ سمر مہربان ربی سمر کریم ربی او اگر باندې د بچی په شان دی لاس راکاږي اگر بچی باندې خلق لاس راکاږي حبار بن اسود رضی اللہ عنہ داغه کسته عزیزانو چې ایمان راوړو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ورته دعا وکړه د 15 کسانو کې یو دیو چې ایمان راغی اکرمه ایمان راوړو دا عبداللہ بن خطل وینزا اورتا ہوئی چی کم خوازی ویزم دا بیت اللہ غلاف تا بیت اللہ تا زان رسوم وینزا ورتا سوئی وی دا سی چل لے چی سرنگ مخ کرا باندی دا پیغمبر دیدار خانے لگی دو مخ لیدل اوسم رابانی بد لگی گی تا دس زوز دس زم دا سی بدبخت ہوا دا سی بدبخت ہوا دا سے روانہ شوا دا شاعر ہوا شراب الاس کی نیولیو دیر اپنا شکیو پا غرور کی روانہ ہوا چاہتے تپوسو کم خواہ روانے ہوئی شام تزم وہی خلق کو نہ خبر نہیں چھتے پیغمبر صحابہ دا مکی پا غرور بانے پراتے دی اور توی دا سے چل دے چھے مر قبلوم خو پیغمبر تنورزم نعوذ باللہ من ذالک بدبخت انسان اگر اخیرم بدبخت ہے اللہ دی منگو تاسے نیک بختو کے حساب کی وی دا آزار نچا بازار مندلے ندے تاسے ہو خبر ہو کہ جدا دمر بدبخت خزا دا دمر سخزر دا ہندی پشان دے خزا رضی اللہ تعالی عنہا داغی خبر اندر تکوں چاچے دا احد پا میدان کے تاریخی کارنامہ کرے دا اغل ایمان نصیب شو دا عبداللہ بن خطل وینزی تا ایمان نہ نصیب کی گی وجہ داوا یو زلی دا مدینی منوری دا خوانے و کسر آگے خلق ورطرال ورطوی دا یسرب نیو کسر آگے لے دیں عبداللہ بن خطل وینزی تویل لارشان دا یسرب نیو کسر آگے لے خلق ورسر ملاوی دا وینز ورطوی
داغه پستر ګو باندې با سترګې د رسول الله لګېدلې وي زکه زور سره خپل سترګې نه ملاو ما دومره بدبخت وا پیغمبر علیہ السلام سره دومره دشمنی وا الله ډېر خفه سره وکړه د عبد الله بن قتل وین زروانه دا شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں دا عباس سر را روان دے رضی اللہ تعالی عنہما دوارا تراو را روان دے دوارا را روان دے یو بلتے اللہ سنو ورکڑی عباس رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں اغوی زمادی پر عبد کعبی قسم ہوئی جمع دا علی رضی اللہ تعالی عنہ لاس کی خپل لاس ورکڑے ہو زمالا سیدہ سی ٹکراکو ماویل کا زما دا بدن نہیں زما لاس او استلو ما دا علی رضی اللہ تعالی عنہ بدن مبارک دا نظر نہ پناشو یو خوابل خوامی اولی دلو یو چغ آواز میں اورے دلو اللہ اکبر زر ورتاو شما چو اگورم دا آواز دا کم زین راغے لاندی فریاد دے چو زدی جہنم تا ارسولما زدی جہنم تا ارسولما علی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں ورباندی بلگزار کولو زور تراغلم اے وران جانا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی پام کوئی ویند چامتو یوئی ولی دی وین روانہ کڑے دا دا سوک دا خوزنان پرتا دا ورطوی اے دا اللہ نیک بندہ دا اگا خزوا چی دی روانوا اسم نبی علیہ السلام پسی خبر کولے مرداروا دا عبداللہ بن قتل وینزوا رفاتما قتل مکڑا عباس رضی اللہ عنہ مبارک ہوئی ویسے چی دی خوار آگلم علی رضی اللہ عنہ دا رنگ دسی سرو بالکل غصے اغستے ہو وی حضور علیہ السلام تا خبر را گئے نبی علیہ السلام مبارک تشریف فرما دے تبسم ہوکا اوی فرمائل الحمدللہ اے خلقا ماتا علی را پیدا کی علی رضی اللہ عنہ مبارک راولی علی شیر خدا راوست ورطوی اے علی کم یو کارنامہ دی کڑے دا چھ اللہ رب العالمین دربان دی سلام را اولی گلو ورطوی اے دا اللہ حبیبا دا عبداللہ بن قتل وینزم قتل کرلا یو روایت دادی چھ علی رضی اللہ عنہ قتل کرے وا بل روایت دادی چھ انصاری صحابی قتل کرے وا بل روایت دادی چھ نا دی دور از مخ کی ایمان راوڑے دی صحابی او دا وینز مردار کڑا ختم کڑلا بہرحال علی کرم اللہ وجہو پدے ورځ باندې درې کسان وجلی دي درې کسان او درې واړه هغه خلقو چې هغه مباح الدم داوی وینته او الحلال ګرځیدلې وا عزیزانو علی رضی اللہ عنہ مبارک نیوزلی چاہتا پوسو کو چې تا په ژوند کې داسې کارنامه کړې چې باغی خوشاله وي آو وی کمه وا و یوم چې نو قیس کله قتلولو ډېر خوشاله وم نو قیس دی ولې قتلولو د هغې په قتلولو څنګه خوشاله وي وی دا ځکه وی نو قیس د نبی علیہ السلام باره کې درې خبرې کړې وې چې که په ما باندې چا زیری وکړو چې پیغمبر علیہ السلام چا قتل کړي زب ورته اوخان ورکم بل چا ورته ویل چې د هغې په سر خو ډېر اوخان منلی شوي بل داسې یو څیز وښیه نو دې بدبخته ویل که ما ته چا وویل چې پیغمبر علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک چا قتل کړي نو زه به هغې ته لور ورکم هغې ورته ویلې داسې چل دی چې لورګانې خو هر سړی ورکوي په دې انعام کې بل داسې یو څیز ووایه دې بدبخته ویل چې چا د پیغمبر علیہ السلام د قتل خبر ما ته راوړو زه به ورته خپله ښځه په نکاح کړم دا دومره بدبخته و علی رضی اللہ عنہ مبارک وی ما ویل چې خدایا ډېر دې زما د تورې وویستل خدا د اوسم زما د تورې لاندې که خدایا دام زما د تورې لاندې که دا ارمان می پوره کا علی رضی اللہ تعالی عنہ یو ځلې روانو څوک ورته راغله ویل دا توره بدله که وړه توره ده
زبدل قیمتي تور درکم. علي رضی الله عنه ویل نه 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 دا نه بدل. وی والی وی بده ډیر خراب سره ما قتل کړي. نو بده ته سکه وی که اجازت ما ته او شریعت را ته اجازت راکی زدا ځان سره قبر ته وړم. اذان د فقهاو مسله ده. بهر حال علي رضی الله تعالی عنہ د هغه چا تور امانت ساتلې و چا چې د نبی علیہ السلام ګستاخی کړي و. اوس ستا په موجوده عصر کې د موجوده دور کې موږ سره مړ ژوندې نه پریدو. موږ د نبی علیہ السلام د دشمنانو سره مړ ژوندې نه پریدو. ډیره ګرانه ده. الله جل جلاله د زمونږ استاد ایمان کامل وګرځي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں چې د حبار نخپل غیغه کولو کړه ویل یا حبار بن الاسود خپنشي خوشحالی دی وی تا تا او زما د رب دروازه زما د امت ته پاره کولو دا دی خبره پدری کسانو کې جذبه راوستا. یو د کعب بن زهیر د ورور واقعا ما بیان کړي وا یو اغا او یو وحشی رضی الله تعالی عنہ دی خبر هغه کوم جذبه راوستا. دا لاړل د کعب بن زهیر اور ایمان وروړو دیم شاعرو او کعب بن زهیر مشاعرو. کعب بن زهیر لا ایمان نو راوړې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طائف سفر نه چې مدینه طیبه ته لاړو. نیو روایت دا ده چې د ماسپخین مونږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړو او حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه سره مشغول و. خصائص کبرا کې لیکلي جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه چې د جمعې ورځ وا او سیرت ابن هشام لیکلی چې د پیر ورځ وا نبی علیہ السلام د ماسپخین منځ کو صحابه کرام ټول ناشتي او یو روایت دا ده چې نبی علیہ السلام د سار منځ کړو. سار منځ د دوه کونو سردار بچو کو. الله دې موږ او تاسو هر یو منځ په خپل ټیم را نصیب کړي راته. موږ د سار منځ په نور خاطه کو. د سار منځ ډومبه چا کړه د پسمکه باندې آدم علیہ الصلوۃ والسلام کړه. چا کړه ده آدم علیہ السلام. ولی وکو آدم علیہ السلام د جنت نه راغی. جنت کې رڼا وا دنیا ته چراغه تیار وا. صبح صادق ټیم کې د تقریب ټیم کې آدم علیہ الصلوۃ والسلام ول خدای دا سو شو ته خو تیار ده. نو نا غهانی یو رکعت وکړو سجده الله ته ولګولا ډیر زیاتی الله ته وجړل. وګد رکعت آدم علیہ السلام کو چې سری اوچت کو رڼا په نظر راغلا د صبح صادق تجلیات پسمکه باندې را خوارو شو. آدم علیہ السلام دوباره به سجده وکړه. نو دا دوه رکعاته ډومبه پسمکه باندې چا کړی آدم علیہ السلام. مونږ د سار مست تیار نه یو. زمون لوی خلق چې دی کاروباری خلق لوی چې زمون په نظر کې درانه خلق دی هغه ټول شپه ګرځي لوح العب کې ګرځي. سار به یولس بجې را پاسيږي. مونږ دا ډېر درانه او معزز خلق دی. دا د آدم علیہ السلام بچی نه دی. کله آدم علیہ السلام بچی وي آدم علیہ السلام خیره کړي هغه چاته چې د سحر موږ په ټیم باندې نه کوي. د ماسپخین موږ په ځمکه باندې اول چا کړي ابراهیم علیہ السلام کړي. ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام د ماسپخین موږ ولې وکړو چې زوی روان کو او د الله رب العالمین په وړاندې زوی دې ته تیار شو. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. نو ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام الله ته یو رکعت وکړلو چې یا الله ډیر شکر دې چې زما بچي زما حکم منلو ته تیار دي. کله چې چړې لاندې واچولو چړې ور باندې راخ کلا نو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بدله کې ګډ راغی.
کله چې ګډ حلال شو ابراهیم علیه السلام دویم سجده ولګولا دویم رکعت وکړلو چې یا الہ العالمین چې زما د قربانی په بدله د زوی کې یا الله تا د اسمان نګډ را اولی ګلو دویم رکعت وکړلو کله چې الله رب العالمین فرمایل قد صدقت الرؤیا ابراهیم علیہ السلام دریم سجده ولګولا دریم رکعت لاړلو چې یا الہ العالمین تعالی را دا بل رکعت کوما چې زما خوب ته درشتونه خوب ویلو یا الله کله چې الله جل جلاله فرمایل انا كذلك نجزي المحسنين ابراہیم علیہ السلام سلورم رکعتوں کو دعا وکړه یا الہ العالمین یا اللہ داستا فضل و کرمو چې زما بچی ته دی یا الله د امر د منلو توفیق ورکړلو مالای درا وستلو توفیق راکو به د اغل د الالی دو د غرزی دو توفیق ورکو به د ما ته بدل کی یا الله ګډ را وستلو دعای وکړو الله ته وجړل نو سلور رکعات مونږ د ماسپخین په ټیم باندې ابراهیم علیه السلام کړي خود ابراهیم علیه السلام د پاره سو مستحب د آدم علیه السلام د پاره سو نفل مستحب خو الله لدا ټیمونه خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی د سار موز چې آدم علیہ السلام دو رکعات کړیو ستا امت ته پاره بس دا فرض شو خاص اجر سمره ده اوس اجر سمره ده ته چې دو رکعات د سار موز فرض ادا کې نو عزیزانو دا یاد ساتئ دا حدیثو کتابونه په دې باندې ډکتی مومن چې کله یو سجده الله ته د سار ولګي او دی لا بل سجدی در اوچت شوه نه الله وی زما د خپل جاه جلال قسم وی چې ټول ګناهونه ورته زما معاف کړم سمره لوی اجر دی یو رکعت باندې د سحر منځ نو پټیم کول پکار دی د ماسپخین یو رکعت منځ دی وکړو دویم تلا پاسې دلم نه الله جل جلاله وی اے زما بندا کم اجر او ثواب چې ما ابراهیم علیه السلام ته د ګټ په قربانو ور کړې اے زما د خپل پیغمبر امتی زئی تا ته په یو سجده باندې درکوم او داغي عمل می چې قبول کو نو اے زما د محبوب امتی ستا ټول اعمال می قبول کړی دي ماسپخین مسکون کې لا د مانځنه فارغ نه چې الله دا عمل نامي د صفا کېدو فیصله و فرمای مونږ تاسو سکو د ماسپخین مون مسنګ ده نو بهر حال خبره خپل خو لاړه اب ان شاء الله د مازیګر مون چا کړي اول اب تبع کوم ان شاء الله د ما خام چا کړي د مخصوصن چا کړي ان شاء الله غبل تکوم خو بهر حال د حضرت کعب ابن زهیر خبره میکولا د ماسپخین ټیم دی راغی یا د سحر ټیم دی راغی ځان نه صادر تاو کړي دی پتور صادر کې راغی ځان داس یو کپڑا تا وکړه دا چې هغه مدینه منوره کې زنانه او د ځان نتا وهلا سرداری کونین ته مخ ته کیناستو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک می تپوس کی سو کی ورته وی اے د الله حبیبا نن ورځ باندې ارچات د رب العالمین د ایمان دروړو انعام ملاویږي کنا ورته وی ارچات ملاویږي ورته وی کپنن روز باندې کعب ابن زهیر راشي او تا باندې ایمان وروړي نو داغي ایمان قبول دے کنا حضور علیہ السلام فرمایل بالکل ایمان قبول دے کعب ابن زهیر د مخنا صادر لری کو آواز کی اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دی دوران کې او صحابي په منډه راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتوی ادریگا اے د خدای بندا بل قدم روان لی نن زما پغی کی زما عاشق ناستے کعب ابن زهیر تبنن پغی رنگ باندې ګورینا پکم رنگ چې تاسه پیجندلو کعب ابن زهیر فورن پاسه دو و اے د الله حبیبا دې شوندو امو استا مخالفت کړي دے
दे जब अमिश्ता जम बयान करे दे उस इजाजत रहा का जिस्ता पमीने किसु अशार उए मां द दो कौन सरदार मुबारक वर्त हुई पासा मिंबर बांधी के न ओलो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वर्तनास्ते औ काब इब्न ज़ुहैर रदियल्लाहु तआला अन्हु द नबी अलैहिस्सलाम बारक अशार हुई द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अशार यो शेर माना और तर्जुमा दादा चे बेशक दा पैगंबर दा अल्लाह रसूल ले दा रसूल नूरुम मिन नूरिल्लाह दा रसूल नूर द अल्लाह द नूर द अल्लाह न दे दा शार वेल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक वर्त कतल बेहतरीन शार उलुस्तल काब इब्न ज़ुहैर रदियल्लाहु अन्हु अशा नबी अलैहिस्सलाम वर्द नूर मुआया काब इब्न ज़ुहैर घोड़ेर बेहतरीन शायर अशार शुरू दी काब इब्न ज़ुहैर रदियल्लाहु अन्हु दा दसड़े दे मिली औ दे जज्बी औ दे मोहब्बत अशार हुई दे दो को सरदार मुबारक दजान नखपल सादर रा कुलाओ को सादरी रा कुलाओ को काब इब्न ज़ुहैर ते हकीकी खुदा ए काब इब्न ज़ुहैर वाला जमादा सादर दी मुबारक शाह काब इब्न ज़ुहैर कले सिनी तनिसी कले खुले तनिज़दीकी कले सिनी तराजुख की अजीजानो द इमामुल अंबिया द सादर क़यामत तगूरा यो दौर औ ज़मान रागला अमीरी मुआविया रदियल्लाहु तआला अन्हु अगी द चावल च काब इब्न ज़ुहैर सरा द इमामुल अंबिया सादर मुबारक दे कसाने और बसरावले गल काब इब्न ज़ुहैरा दा सादर माबानी खर्च का अगेल ना दा सिकल के देश काब इब्न ज़ुहैर रदियल्लाहु अन्हु मुबारक मजबूर को चितसुमर क़यामत वाड़े क़यामत दरकुम ओ बल दा चिता न बजायशी जुबई प खजाना के केदम औ चिकम बाचाए वक़्त राजी अगेले बे पूगू बांधे मंगा वर अचो दागी द बरकत पारा अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु बरकत कायल दे तो उस जमाने मुलासिब कायल ने दे अजीब खबर अदा अमीर मुआविया सादर पसो वागस्तो पशल जरा अशरफई बांधे सादर वागस्तो दाई सादर कपड़ा अगस्ती कदाई निस्बत अगस्ते जवाब रखी निस्बत अगस्ते से अगस्ते निस्बत दी सादर निस्बत चा सरऊ द इमामुल अंबिया सरा दागी द बदन नताऊ अमीर मुआविया रदियल्लाहु तआला अन्हु अगा मुबारक अगा सादर पर शल जरा अशरफ वागस्तो ओ बिया ब बाचा चिकम बाचा बरातलो अगेला प पोगो बांधे पसर बांधे अगा सादर अचवलो बियागा प यो फितना तताखारेनो की अगा चिकम दे बिया सादर द मेंज लाड़ उरक्षु फते उन लगे दला यो ताबीई दे अगा कवल कई वो द सादर दौर के दो छाता पतना वो सादर कम जना दरकशो वो दा ताबीई चिरागे वही जड़ल दासी ये ख्वाबुल खौलिदल चावर तवेली वली जाड़ी वरतवी देजे की और रब्बुल आलमीन मंग पारा यो दासी नियामत रा करो चिकल बमंगला इलाज बीमारानु दल तबरागलु द अगी सादर द खुशबुई सरबा अल्लाह जमंगा ला इलाज बीमारी खत्म होला नन अगजेश्ता खु अगा सादर खुशबुई निश्ता दे न कटोल दुनिया तले व खैर दे खुजदा सादर अमानत पातिशवे ताबीई द तबर्रुक कायल दे सहाबी द तबर्रुक कायल दे द बरकत कायल दे नमंगो तासिलम दा पकार दी च द औलियाओ द बरकात तकायल शु ना अब द चा प खबरो बांधे दोका नशु अजीजानो जमंगा द देवबंद प अकाबिरो के लोई शख्सियत तेर शवे रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह अगा मुबारक अगी तचा द मदीने मुनव्वरी ने जोड़ा कपड़े रावड़े नो रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह था यो दर्जीरा के खबर खुड़ीरू जदा कपड़ा बदल मंगा उगंडू दे दर्जी जड़ के दाग लावा चे उतार निम बमाला पातिशी जद पु इजाजत बांधे बेजान सरा द बरकत तपारा केदम दा जमंगा अलहाज मोहम्मद अमीन साहब नव्वर अल्लाहु मरकदहु
मुजाहिद कश्मीर आशिक रसूल ये द मदीने मुनव्वरे ने अचानक रावड़ो मौलाना अब्दुल हक साहब रहमहुल्लाह इमामुल मुहद्दिसीन द अकुड़ी और डॉक्टर शेख शिरारी शाह साहब नव्वर अल्लाहु मरकदहू उस्ताजुल मुहद्दिसीन वही मंगा रागलू मुलाकात ताजी से बीमारो तपूस ते रागलू वही चेहरा तरा उविस्तलो वो चिकले रहा था पहली वाचवली नो चेना के रावा को पुरुन बाने के खुद रजान ला पतुन बाने न मौलाना से भी वर्ता वो फरमाइल मौलाना अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह चाची से दा चनक पस्म का केदा ओ अगवर सरगुना उख के लाड़े चे हजरत दा द मदीने मुनव्वरे चनक दे देखिए ज़ख़्फ़लम चेनस कमा हो तालम बगे ज़का चेरावड़ो चित्त दग पैगंबर द अहादिस तर्जुमाने नज़े पस्म का बांधे एकदम पतुन बांधे एकदम पतुन में दे उस वजीगी खुद जानान द कली द चनक बेदबी दी में वो निशी बस नो रशीद अहमद गंगूही रहमतुल्लाह अलैह था ये दर्जी रागे वेलना बल रागे वेलना आखिर दा ये कसर तरागे वरतवे ए रशीद अहमद गंगूही रहमतुल्लाह अलैह जबता तदी जोड़ा की डेर जोड़ी उगंडमा हुमा तेलक नजरो खाया माता पतद दा जोड़त नगंडी गंगूही रहमतुल्लाह अलैह वर तस्तर गुना उख केराल वरतु ए बचुड़िया उसे ता खैमना चकल ज वफात शमा मा सरबुल सष्ट देना जब अल्लाह रब्बुल आलमीन परिश्तूता दगा कपड़ा पे वसीला के उड़ान दिकमा जबदा कपड़ा पे वसीला की उड़ान दे कमा मासरा हिस निष्ठा दाद गुलजो में सब नव्वर अल्लाहु मरकदहू इता इमामुल अंबिया दखवाना पटके मुबारक मिलाओ उलमा वर पसलाल चाहते हम न खोदलो आखिर दाचे वफात के दोनों दखपल वसीयत दा करो जदा ब माता द सरना ओखे उपदे शमली पदी सिनर आता के दई दा उलमा आगा खलक दी नमंगो तासलम दा पकार दी शेदा आगे खल्क़ पसे नजू नन खुदा से दौर दे तासे बोए च मौली से मां परुन मकबरा के जमंगा द अजी साहब दे वालिदा साहिब वफात व निहायत अजी साहब दे नुमाल ते खबर को माल मख के बदा मशरान जी जुमा तरातल द नसवार डबे बेरा उविसल पेजार के बे के खोदल अगर न पुइदल मुंग जुमा तसलिमा रउडू मुंग पुइगु अगर न पुइदल यो बुजुर्गो अगर बच्चा मी जुमा तरादन न के दलो नु सपले बे दास से के उविस्तले او مخ به ورته داسې کړو مخ به د سپلو داسې کړو جمعه ته به دانه شو چا ورته ویل تاسې دا د جمعه د پیزار ولید خو چې دلته او باسه خدا سے پرتی دا ولید مخ کې داسې کوي واپس وای بس دا مال به د بیخ کاریږي چې جمعه طرف ته زما د سپلو مخ را نشي دا مال به د بیخ کاریږي په ایمانی وای مونږه قران کریم داغي ادب لاړو د مسجد ادب لاړو تاسو مشرانو سپینګیرو نو اوریدلی اوس ولا باز خلک چې نسوار چې دا صدر داسې کی داسې د خلکو مخ نه راو باسي به داسې کی داسې دا د خلک وردن نه کی بس لاس داسې کی ستادي مشرانو به بار التکی خدل هغه نه پویدل او ته پویږي نه عزیزانو د جمعات ادب به وسم کو ابو بکر صدیق رضی الله عنه ادب کړي ادب بے کو نبی علیہ السلام د جمعات ادب کرے ادب بے کو پیغمبر علیہ السلام صحابہ په جمعات کې نه دي خاندلی موږ به جمعات کې نه خاندو د ضرورت نه بغیر په جمعات کې د درس لپاره باز علما اجازت نه ور کوي موږ به سنب ډرامې جوړ کړي نو عزیزانو غرض می داده چې جمعاتونه د الله د عبادت لپاره دي د الله د ذکر لپاره دي موږ به ذکر معنا کو جمعات کې ذکر مکوا ذکر پکې مکوا ولې لګوي دا بدعت ته او ډرامې او غپونه پکې لګاو دا بدعت نه دي یله ک پلان کې خانه څنګه ای یله پلان کې خانه څنګه ای دا جایز دی او دا ویل چې لا اله الا الله نو دا بدعت ته پلان کې خان د بار ثبوت شته دا کوم تلجت आवाज ورکې چې اے پلان کې خانه ک عمر و او تاول اے پلان کې خانه دا جب به درنه تعلق سره غوسه کړي چې دې کې بده یو الله نام اخلي نو عزیزانو غرض می داده چې د جمعاتونو ادب وکاو ان شاء الله د قران کریم ادب وکاو ان شاء الله او د مشرانو ادب وکاو ان شاء الله او خپل عقیده د اهل سنت والجماعت دا به مضبوطه او کلکه ساتو سر به بیلو
خو عقیده به بچکو ان شاء الله، عقیده به بچکو. ځکه دا زمونږ ایمان دی، دا مونږ ته صحابو ډېر په تکلیف را رسولې ده، نو مونږ ته داسې ویړیا نه ده میلاو. نو عزیزانو الله جل جلاله دې ستاسو زمونږ د ټولو خاتمه په ایمان باندې او فرمایي. رب العالمین دې زمونږه دا مدرسه او ټول دینی مدارس آباد کی. عزیزانو ان شاء الله سمرګرو مدرسې د پاره د چوکۍ تنظیم وکړو، او مونږ هم دا ول چې دعا وغواړئ چې الله مدرسې د پاره تنظیم برابر کی. او ما زړه دا چې چانده به غواړو، خو چانده نه غواړو، دعا به وغواړو ان شاء الله. ځکه چې ما ته ډېر ښکلي ښکلي خلک راځي، نو هغوی به وایي چې مولوي صاحب تا مونږ چاندې ته راغواړې، نو نه چاندې په ځای راته دعا وکړئ ان شاء الله. دعا کې اثر ډېر وي، د دعا اثر عرش ته رسیږي، د چاندې اثر په دې ځمکه خوندي کېږي. نو چانده به پرېږدو، د الله نه به غوښتنه وکړو چې یا الله ته مونږ له دا مدرسه آباده کړي. خدای ته زمونږ ربي دعا وکړي اللهم صل وسلم علی النبی الامین یا الله یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین. الله چې د کمې مور په زړه کې الله ته واچول چې هغه د محب باندې نه خپل یووالی را لیږي، نو یا الله ته د هغې چا په زړه کې واچوه چې د چا په زړه کې محبت ته رسول الله پروت وي. الله چې د چا په زړه کې محبت ته رسول نه، هغه چانده خدایه مونږ ته مدرسې ته مه برابروه، مونږ له هغه چانده الله برابر کا، هغه خلق راته برابر کا چې د چا په زړه کې محبت د امام الانبیاء پروت وي. الله د دې مدرسې خادمان د امام الانبیاء عاشقان جوړ کا. یا الله د دې مدرسې خادمان، د دې مدرسې جوړون کی، د مدرسې سره محبت ساتون کی، د مدرسې سره مینه ساتون کی. الله دا د امام الانبیاء عشاق وګرځوا. الله مونږ فقیرانو ته الله او زمونږ دې مرګرو ته الله د امام الانبیاء اتباع را نصیب کا. الله د دو کونو سردار په سنتو مونږ ښایسته کا. الله دا څومره مرګري راغلي، ملمانه راغلي، الله د لرې ځای نه راغلي په نن جمعه باندې الله قسم دې اټک ته تلل مونږ په همداسې ګاډي کې تنګېږو. الله هغوی د اټک نه بلا ګنټې مزل کوي، ګاډی خپل راولي، خرچه خپله کوي. د دیر نه دا مرګري فقرا دې کې د کالج استادان دي، مقرب مرګري دي، زمونږه دوستان دي، غیبانه مینه ده. اوسه پورې ما ته نمونه نه راځي، که اوس راته نوم اغستی اوس رانه بې هېر دی. بهرحال زه څوک هم داسې په نوم نه پېژنم. نن هم تقریبا څومره کسانو بار ملکونه رابطه کړې ده، هر یو مرګری دعا غواړي یا الله د رحمت للعالمین په مسجد کې ناست یو. الله د ټولو راغلو او مسافرو، د ټولو مدرسې چې څومره اراکین او معاونین دي، الله د دواړو جهانو په خوشحالو باندې ښایسته کړي. الله د دواړو جهانو په خوشحالو باندې ښایسته کړي. الله کریم خدایا زمونږ دا مدرسه او څومره دینی مدارس چې دي الله د ټولو خدای ته نگهبان شي. الله دارالعلوم حقانیه اکوړه خټک زمونږ مدرسه الله چې دا په مدارسو کې المدارس ته د ټولو مدارسو مور ده. الله د دې مدرسې ترقی فرمایي. الله زمونږ د دیوبند چې څومره مدرسې دي، علما دي، خانقاوې دي، د تصوف او د دعوت مرکزونه دي، د جهاد مرکزونه دي، الله د ټولو نگهبان شي، د ټولو حفاظت فرمایي. الله کریمه خدای څومره دوستان دلته راغلي، الله نن به ډېر ښایسته ښایسته سپین او مشران او ځوانان په نظر راځي. الله د دواړو جهانو په خوشحالۍ خوشحاله کړي. الله د دې مدرسې د تعمیر کار الله چې چا چوکه رالیږلې موږ ته خو پته نشته، الله چې چا راوړی چا دلته وغورځولی. یا الله مال کې برکت واچوه، الله اولاد کې برکت واچوه. الله زه به د داسې خلقو احسانات څه پوره کړم، خو یا الله ته ورته بدلی ور نصیب کا. الله اوس د سمټو انتظام ورته وکا، الله اوس ورته د شګې انتظام وکا، الله اوس ورته د مزدور د خرچې انتظام وکا. الله دا ستا مدرسه ده، خدای دا ستا د دین یوه اداره ده. الله زمونږ مال زمونږ اولاد ورته قبول کا، زمونږ ځانونه ورته قبول کا. الله چې څومره ملمانه راغلي، الله څومره دوستان راغلي، الله د دواړو جهانو په خوشحالۍ خوشحاله کا. دعا وکړئ زمونږ د دې 400 نه چې دا کوم ورور راغلی نن پرون د والد صاحب جنازه شوې ده، زمونږ د محمد شیر حاجي صاحب د هغوی والده صاحب پرون د هغې جنازه شوې، زمونږ وزیر حاجي صاحب په دې مخکې جمعه باندې
वफात शवे नूर अल्लाह मुसलमानान दे हाजिर जमी कम से कम कब्रिस्तान के पराते दी अल्लाह द टोलो कब्रुना मुनव्वर मुअत्तर का अल्लाह जमुंग दास दोस्तान दी चाहुई तखपल मोर और प्लान डेर ज़ेद गरान दे जमा और दे माता चकलम मदीने मुनव्वरी त मोबाइलू की नु माता हुई जमा मोर त दुआ गाड़ा जमा प्लार त दुआ गाड़ा नु या अल्लाह अगर टोल दोस्तान मौजूद भी दलता रब करीम खुदाया द टोलो वालिदैन च चा वफात की पशमूल जमा गुनाहगार अल्लाह द टोलो वालिदैन प कब्रन बानी अल्लाह द खपल रहमत बारान जारी और सारी उसाता अल्लाह द बखनी फैसले वो फरमाया द दरजात फैसले वो फरमाया और अल्लाह जमंग द टोलो सुमर बीमारान दी फ़कीर बीमारिम नूर खलक बीमारान दी अल्लाह मुसाफिरों के बीमारान दी अल्लाह द चा कारोबार निश्ता अल्लाह खुदा द चा कारोबार नहीं कारोबार नसीब की सुख बीमारान दी सेहत ही नसीब की अल्लाह ही करीमा जमंग दा मदरसा अल्लाह द टोलो मदारिसो पसर फेरस के रावले अल्लाह कबूल है की दी मदरसीन औलिया फारिग के मुहद्दिसीन फारिग के जमंग पर जोन बांधे अल्लाह दी मदरसीन दुनिया गुड़ गुड़ था अल्लाह खपल मारिफत और रसवा अल्लाह द खपल महबूब इश्क और मोहब्बत और रसवा अल्लाह कम से जमंग बयानात खलक औरी दुनिया गुड़ गुड़ के औरी सोगे नशर कई सोगी दुनिया तरसई द द्वार जहान द इज्जतुन फैसले वो फरमाया अल्लाह ही करीम खुदाया दी मदरसी जो सुमर जनाना और सर ताउन करे याई कई अल्लाह खुदा जमंग द बिबियान सरई द इमामुल अंबिया द लुरगान पसब करा पासवा अल्लाह ही करीमा खुदा जमंग द टोलो द लुरगानो अल्लाह जमंग द बिबियानो जमंग द मेंदू अल्लाह जमंग द खोयंदू अल्लाह जमंग द रिश्तेदारानो अल्लाह जमंग द उरुनो जमंग द उरुनो अल्लाह द मुसलमानानो द इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द उम्मतियानो अल्लाह द टोलो द इज्जतुनो और द खुशहाली फैसला वो फरमाए दुआओ के अल्लाह टोल इस्लामी मुल्कुनो की अल्लाह अमन अमान रावले अल्लाह टोल इस्लामी मुल्कुनो की अल्लाह बदमनी खत्म की अल्लाह अमन अमान रावले अल्लाह द वक्त फिरऔन त हिदायत नसीब की अल्लाह द वक्त फिरऔन अमेरिका त हिदायत नसीब की रूसानो त हिदायत नसीब की इंदानो त हिदायत नसीब की मजूसियानो त हिदायत नसीब की अल्लाह अहले कुफर त हिदायत नसीब की अल्लाह कम इस्लामी मुल्कुना च कम काफिर मुल्कुना तंग दी अल्लाह अवल वर त हिदायत नसीब की के काबिल द हिदायत नहीं अल्लाह मुसलमानान दागुई द शर न बचका अल्लाह पखपल मेंस की वो जंगवा अल्लाह पखपल मेंस की टकराव रावला अल्लाह मुसलमानान दागुई द शर न बचका अल्लाह जमंग द टोलो आखिर वक्त जन कदन की दा कलिमा नसीब की ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।